د سعی دپاره اودس نه دی ضروري. طواف دپاره اودس ضروري دی او سعی بې اودس هم کیدی شي. که د اول سر نه دې سعی شروع کړې وه او اودس دې نه و نو هم صحیح ده، او که د سعی په دوران کې بې اودسه شوې نو اودس تازه کولو ته تلل در باندې نه دي ضروري. چې څه عذر نه وي نو بیا په هر حاجي باندې سعی پیدل کول ضروري دي، په ویلچیر کې یا په موټر سایکل باندې یا چې کومه هغه ګاډي جوړ کړي دي بغیر د عذر نه هغې سعی نه ده جایزه. ها چې یو سړی معذوره دی، بوډا دی، بیمار دی، ګوړ دی، نو د هغه دپاره سعی سورلۍ کې کول جایز دي. د طواف هم وچکر دي او د سعی هم وچکر دي، لیکن د سعی او د طواف په دیو چکرونو کې فرق دی. د طواف هر یو چکر د حجر اسود نه شروع کیږي او په حجر اسود باندې ختمیږي، او د سعی چکر به شروع کیږي د صفا نه او ختمیږي به په مروه باندې. دویم چکر به د مروه نه شروع کیږي په صفا باندې به ختمیږي. بعضې ملګري هر کال دا مسلې پېښېږي، په مسله ځاني پوه کړي او د صفا او د مروه ترمنځ چې سعی کوي نو تلل او راتل دا یو شکر ګڼي، نو د و پسې باندې څوارلس ځله لار شي او راشي، هسې ځان ستړی کړي او طریقه هم غلطه ده. د سعی ابتدا او انتها، د سعی ابتدا د صفا نه کول واجب دي او ختمول په مروه باندې واجب دي. که کوم کس اولنی چکر د صفا په ځای باندې د مروه نه شروع کړ نو دا چکرې هسې فضول لاړو، کله چې دې صفا ته ورسېده او د هغه ځای نه را شروع کېږي اوس د سعی شروع شو. او که کم کس د مروه نه شروع کړې وه او بیا یې دغه چکر پکې هم شمار کړلو نو د ده دا سعی نیمګړې شوه، یو چکر پکې څه شو جي کم شو.